سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما وحفظا وفهما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر محترم عزت مندو، مخکې الله جل شانو بیانو فرمایو چې تاسو د کافرانو سره د هغوی سره دوستانه مه کوئ، محبت سره مه کوئ. بیا په هغې کې استاد محترم پوره تفصیل سره بحث تاسو ته پرون وکړو. وروستو په آیاتونو مبارکو کې وضاحت سره بیان وشو. اوس ننني په دې درس کې الله جل شانه د اهل کتابو یو د باطلې دعوې رد کوي چې د یهودو د کافرانو دغه خلکو به دا خبره کوله چې مونږ په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړو، خو د الله جل شانه سره زمونږ مینه او محبت شته دی. مطلب دا و که مونږ په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړو نو د الله جل شانه سره هم مینه محبت شته که نه. او بله دا چې په دنیا کې دوه قسمه خلک دا زندگی تیری او جون وباسي خپل. یو قسم هغه خلک دي چې هغوی د الله جل شانه د وجود قایل دي، لکه موږ تاسو ټول موږ وایو چې الله جل شانه شته دی، واحد لا شریک ذات دی، زموږ ایمان دی په دې باندې. د ایمانیاتو مسله ده که نه آمنت بالله و ملائکته و کتبه الی آخره، په کې موږ دا خبره کوو. او دویم قسم هغه خلک دي چې هغوی د سره دا مني نه چې الله جل شانه شته، اعوذ بالله، هغوی د الله جل شانه د وجود نه انکاریان دي، دهریان وغیره ډیر قسم داسې خلک شته دنیا کې. بهرحال کوم خلک چې منکر دي خو ځان له خبره ده، بس هغه مسله ختمه، هغوی خود به خود په دې سره کافر شو، ختم شو. لیکن کوم خلک چې د الله جل شانه د وجود قایل دي چې الله جل شانه مني، اوس دغه خلک دغه د الله جل شانه سره د مینې کولو، د محبت کولو او د الله جل شانه سره محبت کول غوښتل دا غواړي.
او دار چې طریقه ځان نه ده دغه د محبت کولو د الله جل شانو سره طریقه او انداز دغه جدا دی نو الله جل شانو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په ذریعہ سره چې زموږ استاد خو کله ګلاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه په ذریعہ سره موږ ته دا خبر ظاهر کړه دا خبره موږ ته او خو د کتری تاسو زما سره محبت کول غواړي نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په طریقو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې د الله جل شانو محبت پروت دی نو چې اوس یو سړی کدا هر سو کی او دې دا داوا کوي چې زه د الله جل شانو سره محبت کوم د الله جل شانو سره مینه ساتم خو چې د نظر وکړي نو د طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې نه خلاف دي لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې خپل مزیدار ګیره و د دې سړي په مخ باندې ګیره نشته ده یا کدنو هغه د موټي نه کم ده چې سنت ګیره نه ده کوم واجب ګیره ده هغه نه ده یا دا چې نور ډېرې طریقې چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو خلاف دي هغه شانتنی څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دي هغه شان عمل نه دی څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی ولې چې کوم کس د الله جل شانه سره د مینې کولو د محبت کولو دعوه کوي نو دی به قولا او فعلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې دي دی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم قولم مني چې سی وینا مو ته کړی ده کومه فرمایلی ده او کوم عمل کړی دی عملی ژوندۍ مو ته پرته ده نو پای به شان د عمل بم کی نو که دغه شان د سوک داوا کینو الله جل شانو دا ستا سره چې ستا پیغمبر چې ستا په طریقه نه زی او ستا طریقه نه خپل نه زما سره محبت هم نشته دا داوی غلطه ده دا باطل ده او ال د اهلی کتابو چې کوم داوا کوله چې مونږ الله سره مینه کو او پر رسول الله سلام ایمان نه وروړو نو الله تعالی فرمای پیغمبر دې تو وایا ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله کچری تاسو محبت کول غواړئ د الله جل شانه سره فتبعوني زما تابعداري کوي پیغمبر خپل ځان او ته یاد کړه چې زما تابعداري وکړي يحببكم الله الله جل شانه به تاسو سره محبت وکړي مینه به سره وکړي وتش مینه نه ويغفر لكم ذنوبكم الله جل شانه به وبخي تاسو ته معاف بکړي تاسو ته ګناهونه تاسو والله غفور رحیم او الله جل شانه پر بخون کې پوره مهربان ذات دی نو الله تعالی چې انسان د ګناه بخښنه دانه چې لګو بخښي لګ پریدي پوره بخون کې ذات دی چې رحم در باندې کوي مهرباني در باندې کوي نو پوره مهرباني در باندې کوي نو چې مونږ لګ حرکت کو محترم حرکت کی دوستان حضرات وی کنه حرکت کی برکت دی چې لګ ځان حرکت کی راولو شکل و شباهت ایو شاعر وی کنه تیرے محبوب کی یا رب شباهت لے کے آیا ہوں حقیقت تو ہی بنا دے میں صورت لے کے آیا ہوں چې الله ستاد محبوب شباهت مې راوړی هغه په شان مې شکل صورت ځان له جوړ کړی دی نور دغه د نقل قابل مونږ نه واغ شان د نقل هم نشو کولی خدای ته حقیقت باندې بدل کی مونږ دغه شکل صورت راوړی دی بس نو چې مونږ ځان له جوړ کی جت مونږ ان شاء الله الله تعالی با مونږ نه خرابي الله تعالی مونږ نه ځای کوي اوس د مونږ سوچو کو کنه چاره زموږ د طریقې څنګه دي مونږ اسه داوی کو د مسلمانۍ د الله جل شانو سره د مینی د رسول الله سلام طریقې پر خودي دي روټي دې موږ خیال کو غټو یې څنګه بیا یې خرو څنګه چته ډیر کم کوس داسې کورونه به چې پای کې با دا آداب بیانې کې چې روټي دا آداب دي د کېدو دا آداب دي د پاسېدو دا آداب دي بیت الخلا تلو راتلو دا آداب دي جمعه ترتلو راتلو دا آداب دي ډیر کم کوس داسې به محترم ټول دنیا غفلت کې پرتر خو به جاو به ما غستل محترم د پیسو ګټلو او د خپل ځان سره د مینې کول بس موږ دغه راغستې محترم دا یاد ساتئ په دنیا کې تاسو ګورئ دنیا کې یو مجازي عاشقي چا سره مینه کوي نو چې د هغه کس چې چا سره د مینه کوي د هغه په شان او د سوق بل سوق دا ښکاري چې دغه په شان د شکل صورت دري د هغه تم ډیر په غور سره ګوري او ډیر خپل مینه په ماتي ور باندې یا د هغه چا سره چې د په چا عاشق د خپل معشوق انداز او گفتار وګوري بل چا کې وګوري هغه کې وګوري محترم د ډیر خوان ور کوي لکه واقع مشهور د لیلا مجنون بارکی چې لیلا سوق د سره لګیا وا مال تقسیمولو نو پای کې
د خپل علاقې بل خلک راتل په قطار به ولاړو خپل حساب اغسته او بیا بتلو مجنون هم پکې ولاړو نو چې داسې یو 3 کسانو پاتې شون مجنون به خپل ځای پرېښودو او بیا به د قطار اخر ته لاړې 3 پیرې چې داسې وکړو نو یو کس ورته وایي دا ته څه لیونی زر ورشه خپل حصه دې والګنې ختمه به نشي بیا به څه وړي هغه ورته وایي ساده سړیه زما د دغې زونو سره کار نشته که خپل حصه مې واغسته نو نمبر مې ختم شو نو بیا به د لیلا دیدن په کوم ځای کوم دا چې بیا بیا رسته کېږم دې دپاره رسته کېږم چې بیا به د لیلا محبت او هغه دیدار وکړم د دنیا دا شکانو دا حال دی بیا رایي چې محترمو سمه شکان جوړ شو تاسو د رسول الله سلم طریقو کې خوند نه دی کتلی تاسو د رسول الله سلم طریقو خوند وګورئ دنیا دا ټولې طریقې به ته بیکار معلوم شي ولې که دا ګیره بدرنګه وه نو د رسول الله سره مبارک په مخ به الله تعالی پرېښودې وه چې کوم څیز ښایسته او د ټول نه بهترین معلومېدونه الله جل شانو رسول الله سلم ته ورکړی دی تاسو پوه شئ محترمو که نه نو باید چې دغه غفلت نه موږ پاسو او موږ څه وکړو تابعداري د پیغمبر شروع کړو بله روایت کې راځي الله جل فرمایي رسول الله سلم فرمایي چې د ایمان په خوند به هغه سړی پوهېږي چې اکې 3 علامې موجودي د ایمان په خوند به هغه انسان پوهېږي چې پای کې 3 علامې موجودي یو علامه دا ده چې دی په دنیا کې به محبت د الله او د الله د رسول سره ټول هر څه نه سیوا کوي دنیا ما فیها نه د ځان نه د مور پلار نه د هر څه نه سیوا به د محبت د چا سره سیوا کوي د الله جل شانو سره او د رسول الله مبارک وسلم سره به د محبت کوي بس دویم که دنیا کې چا سره محبت کوم نو دا محبت بس صرف او صرف خالص د الله جل شانو رضا د پاره ګوري په دې کې به دنیاوي عارض نه نو کوم د 4 زنده‌باد او مرده‌باد چغي وو نو د خو دنیاوي عارض د پاره وو هغه الله ولا خلق څه شو هغه د الله جل شانو سره مینه کون کی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه کون کی هغه دنیا کې د چا سره مینه کون کی خالص د الله د پاره لکه روایت کې راځي من احب لله وابعد لله ومنع لله واعطى لله فقد استكمل الايمان او كما قال عليه الصلاه والسلام چې د الله د پر چا سره محبت کو چې د الله جل شانو رضا د پر چا سره بغض کو چې د الله جل شانو رضا د پر چا سور کو یا چې ستیمنه کو د دې سره ایمان کامل شو دومره روایتو کې راغلي محترم خدا اعلی چې د الله رضا پکې محترم د اعلی چې د پیغمبر سلام طریقه پکې موجوده محترم نو دا روایت کې راځي چې دغه انسان چې د کې د 3 علامې موجودي یو دغه شو چې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه د ټول هر څه نه سیوا او دیم که دنیا کې چا سره مینه کوي نو دا به خالص د الله جل شانو رضا د پاره کوي او دریم د کفر طرف ته به دومره بد غنی داتلل چې څوک کفر طرف ته راکاږي یا د غیر الله راتلو باندې دی به دا دومره بد غنی لکه چې یو انسان ته اور بل شوی غور طرف ته څوک راکاږي او د دغه نه پرست باندې زور کوي او هغه طرف ته نزي دی به دا د بد غنی نو چې دا 3 علامې چا کې موجودي نو دا انسان بسې د بد ایمان په خوند پوي نو راځي د ایمان په خوند ځان پویو به ان شاء الله کنه الله تعالی موږ تاسو د ایمان په خوند هم پوي کی او الله جل شانه موږ تاسو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقو پوره تابعداري نصیب کی الله تعالی فرمای قل ان کنتم قل ورتوا یا پیغمبر علیہ السلام ان کنتم کای تاسو ک شریعی تاسو تحبون الله چې مینه ساتي د الله جل شانه سره محبت کوي د الله جل شانه سره فتبعونی نو تابعداري کوي زما روان شي په ما پسې يحببكم الله محبت بو کتاب سره الله جل شانه مینه بو کتاب سره الله جل شانه او تشمينا نه تستماوي ويغفر لكم ذنوبكم او بخي تاسو ته ما بخي تاسو ته ذنوبكم گناهونه استاسو الله تعالی به بخنمو کی او گناهونه معاف کی ختم بکی ار سب استاسو کوم د صفاش عمل نامه تاسو ته ترجمه اما بیان کی ویلو غنه التائب من الذنب كما لا ذنب له اشکال شریف حدیث مبارک د ګنا نه توبه وستون کې انسان دا د دې د لکه چې دا شپه شان دي چې هغه سره ګناه کړی نه لکه چې د مور د ګډین انسان پیدا شي او څنګه معصوم نو اوس په دې کې مونږ ولې تاخير وکړو چې د نن توبه وسه هر ټیم توبه استغفار وبس خدای بخنه راته وکي نن الله ستونه را کړی دي بیا به دې سی وخت راشي چې بیا مونږه توبه کوو بیا مونږه سس کوو خو بیا باندې کی محترم بیا ورانه وخت تیر وي اوس راته الله جل شانه مقرره کړی دا او تستماوي لقمان حکیم سے خپل ته نصيحت کړو چې په 2 ځونه کې تاخير مکوا یو په توبه وستو کې
او یو په ګناه کول کې چې نن به ګناه وکم دا به وکم دا به وکم دا به وکم سبا به توبه باسم سبا به توبه باسم نو کته داسې کې توبه استو کې تاخير کې نو ته په دوه خطرو کې پریوځي یو خو کله مرګ راشي مرګ څه پته لګي چاته د پته لګي چې بنن ژوندیم سبا به ژوندیم کبنیم بل به ژوندیم کبنیم زمونږ د دوستان حضرات تبلیغیان وینو چې راتل خو په ترتیب سره دي لکن تل خو به ترتیب دي ایو شاعر وینا کوم موده چې نیکه تیر کړی و هغه موده په نوسی تیر شو دا مشران چې کوم ژوندې تاسو ګوري د دې نیکونه داسې نو ژوندې اسو شو زمونږ دا مشران چې ژوندې د سپینګری دا زمونږ په شانتي نو ځوانانو د ماشومان نو د ژوندۍ تیر نه شو د ستر ګورب کې ژوندۍ تیر شو په په نشو مزواني تیر شو تاسو کې دي مشران د ستر ګورب کې مکمل تیر شو بس تر کې د شي بیا د شي ځواني ختمه ینه تاسو کې ټول محترم دغه ژوندۍ ده راځي چې سم شو ان شاء الله چې لمونږ ځان لک سم کو الله تعالی هم ډیر سم کی يهدي الیه من ينيب الله تعالی وخت ته لار خیج چې نابت موجود کنا چې څوګواړو نو سبو الله تعالی متبخنو والله غفور رحیم او الله جل شانو پورا بخون کې او مهربان ذات دی پورا بخون کې مهربان دی الله تعالی قل ورتوای پیغمبر علیہ السلام اطیع الله خبرو من اید الله جل شانو اطاعت کید الله جل شانو اطیع الله حکم من اید الله جل شانو والرسول او د رسول د الله جل شانو فان تولوا بس کچر تو ګرځیدل دی نو فان الله پس یقینا الله جل شانو لا يحب الكافرین مننکی نخخ الله جل شانو کافران لرا مننک الله تعالی کافرانو سره نخخ الله جل شانو کافران یا مننک الله تعالی د انکاریانو سره تابعداري د الله تعالی نه چې څوک د الله جل شانو تابعداري نه کوي د پیغمبر سلام تابعداري نه کوي الله تعالی د خلق نخخي نو صراحت سره ذکر شو نو اوس مونږ په کم خو پراتی چې مونږ د غیر طریقې اختیارو او بیا مونږ وایو چې الله تعالی مونږ ته بخنه کوي مونږ الله تعالی بخي تاسو د آیات ساتي محترمو د دې ګناونه راوتی دي د مسلمانان په کې اقتدي خاص کر نوجوانان چې دې ته پتم نه لګي چې دا ګناه کوم مقدس کوم تاسو پوه شئ کنه د شاعر الله د دین د نخو مدرسه جمعات ګیرا پټکي مولا طالب خانقاه دا ټول پکې راځي محترمو دا کور کې جانمازونه زنانو سبقونو زینو دا ټول پدې کې راځي محترمو به سره الله جل شانو دین ژوند دی د دې سپکاوی شروع دی کنه شروع کتابونو دی پوری لیکلي دی پوری چې یو سړی مشر ډیر عمر والا انسان په دین ید دی او طالب علم نه چې د قاعدي طالب دی د کټ سر تکیناستو چې دا یو چنه دی عام طالب د ساده اون د کې د سره بارکینوم وي دغه انسان باندې خدای طلاق شو دومره سخت وایدون لیکلي محترم اند موږ سوچو کړو زموږ غړونو کې صح حالات د خلکو بارک راځي موږ په کوم طرف روان شي الله تعالی موږ تاسو سمجھ نصیب کړي الله جل شانو فرمایي چې پیغمبر اوس دینه مکه منطقي دعوتو چې تاسو خوای ال کتابو چې موږ الله تعالی سره مینه کو او د پیغمبر باندې ایمان نه وروړي نه د پیغمبر تابعداري چې پیغمبر ته په ما ایمان نه وړه په الله تعالی ایمان نه وړه دا دغه تابعداري ده نو منه نو هغه تاسو نه کوي نو چې نه کوي نو الله تعالی به سره مینه کوي د الله جل شانو مینه بس کې بر طرف فتبعوني پیغمبر ته زما تابعداري وکي نو پاره کې بر طرف اوس ول ساده دعوت ورکي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته وایا او تو فرمایا اطیع الله د الله جل شانو خبرو منی حکم د الله تعالی منی تابعداري د الله تعالی وکي والرسول او د رسول د الله جل شانو وکي نو کامیاب وي او فإن تولوا الله تعالی وکي چې پیغمبر دی مخواړو دی وګرځیدل بل طرف ته وګردانی وکړه فإن الله لا يحب الكافرين یقینا الله جل شانو مننه کوي نخوخي کافرون لرا انکاریان لرا تابعداري د الله تعالی چې څوک د الله جل شانو تابعداري نه انکار کوي کفر کوي هغه وګردانی کې اراض کوي د الله تعالی نخو تاسو پوه شئ ایو آیات کې راځي مخکې براشي ان شاء الله شپږم سپاره کې یا ایها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين اې د ایمان خاوندانو الله تعالی وي کچره تاسو کې یو کس د خپل دین نه واوړېدو بې دینه شو انو زرد چې الله تعالی به دې خلک راولي چې الله جل شانه سره به خلک مینه کوي او الله تعالی به دغه خلکو سره مینه کوي دا چې خلک براولي بیا دغه صفات ذکر کیږي أذلة على المؤمنين مؤمنانو سره به نرم معامله کوي خپل مؤمن ورته بدمعشي نه کوي
خپل مؤمن ورور ته بد رد نه وي، هغه څه به ډېر د نرمۍ رحما او بینهم د صحابو صفت دی، خپل مابین کې بل باندې رحم کوونکي وو، د ورورولۍ ژوند د مینې محبت ژوند تېروونکي وو. نو اذلة علی المؤمنین مؤمنانو باندې به نرمي کوونکي، اعزة علی الکافرین او د کافرانو وړاندې به سختي، هغې مخې ته به نرمي بالکل نه کوي. یجاهدون فی سبیل الله د الله جل شانو په لاره کې به جهاد کوي، ولا یخافون لومة لائم او د ملامتګرو د ملامتیا نه هم نه یېرېږي. ګورئ چې څوک به راته دا وایي څوک به دا وایي، نه، د الله جل شانو دین چې بیانوي، حق چې بیانوي او مؤمنانو مخ ته نرمي کوي، د کفارو مخ ته سختي کوي، د چا د ملامتیا نه یره به هم نه کوي. او حضرت مولانا فیروز بقار احمد نقشبندي صاحب دامت برکاتهم په خپل خطباتو کې لیکلي دي، دغه آیات دغه اعلان دي، یجاهدون فی سبیل الله جهاد، لکه روایت کې راځي المجاهد من جاهد نفسه بطاعت الله، چې مجاهد هغه سړی دی چې چا د خپل نفس سره جهاد وکړو په طاعت د الله تعالی کې، د الله جل شانو تابعداري کې. خپل نفس الله جل شانو د فرمای اقیم الصلاه، قرآن حکم دی مونځ وکړئ، مونځ ادا کړئ، په خپل وخت باندې مونځ وکړئ. نفس ته مړه مونځ مه کوه، دا کار وکړه دا کار وکړه، شیطان نفس دی منې کوي، دی وایي نه 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 ستا سره به جهاد کوم ستا خلاف او د الله حکم منم، مونځ له بدم. مال یې وګټو فصل یې وشو، نور څه وشو، زکات پکې رالی، آتو الزکا ورته متوجه شو، زکات ورکه مؤمنه بنده، زکات ورکه. د نفس ورته وایي مړه پیسې ختمیږي، دسته خو دا مال ختمیږي، ادا چې ته دومره بوجي نو باسم دا خوري بس دا خو مهنګایي ده او دا دواغه ده، د وینه نه، د الله جل شانو حکم د جهاد کې د خپل نفس زکات ورکړي. روزه راله کتب علیکم الصیام، په تاسو روزي فرض کړې شوې، الله تعالی وایي د ډاکټر نه چې زما ګرده خراب ده کنه ټیک څه چللی ولا نور کال روغ دغه روزه کې بیمار شي، داسې هم نه کوي، بلکې د خپل نفس سره جهاد وکړي چې ټیک ټاکي دا دې روزي بر باندې پوره کوم ته باندې ټیک کی. تاسو پوه شئ کنه حج وسې کېږي او د حج حکم وترالی اتم الحج، انو محترم بیا تاسو ګورئ حج کوي. بهرحال چې کم د دین د الله جنو طاعت کول دي، تابعداري کول دي، څنګه آیات کې مخکې تیر شو اطیعوا الله، په دې کې د خپل نفس مخالفت کوي، د نفس خبره نه مني، د الله خبره مني. محترم انو دغه ذکر کوي چې مجاهد هغه سړی دی، المجاهد من جاهد نفسه فی طاعت الله، چې د خپل نفس سره جهاد وکړو په طاعت د الله تعالی کې. الله تعالی موږ ته هم دغه شانتي ژوندګي نصیب کړي چې موږ د خپل نفس سره مخالفت وکړو، چې موږ د الله جل شانو په تابعداري کې، د رسول الله په طریقو کې د خپل نفس خلاف روان شو. نفس راته وي چې مې کوم یې کوو، تاسو پوه شئ کنه الله تعالی موږ ته سم نصیب کړي. انو دغه شانتي دا مې ذکر کول چې هغه لیکلي دي ولا يخافون لومة لائم، او دې د ملامتګر د ملامتیانم نه یریږي، د ال د ذکر شوی دي. انو د الله تعالی وای کچر دې روګردانی وکي نو فإن الله لا يحب الكافرين، الله تعالی من ساتي د کافرانو سره. ان الله یقینا الله جل شانه اصطفى ورکړو آدم علیہ السلام لرا، ونوحا او نوح علیہ السلام لرا، وآل ابراهیم او آل ابراهیم علیہ السلام لرا، چې دا ټول پیغمبرانو په خپل زمانه کې دا ابراهیم علیه السلام، ابراهیم او اسحاق او یعقوب مخکې تیر شوي دي په سپاره کې، وآل عمران او آل د عمران علی العالمین په مخلوقاتو باندې. اوس الله جل شانه خپل محبت ظاهرولو د پاره او د خپل محبت واضح کولو د پاره د حضرت آدم علیه السلام نو واخلي تر د محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پوری پیغمبران لګلی دي، او دغه هر پیغمبر به چې د وخت پیغمبر براتلو نو دغه پیغمبر به خپل قوم ته وی چې زما په شریعت باندې روان شي، زما تابعداري وکړي، نو الله جل شانو به تاسو سره مینه وکړي، رحم او بخنه به وکړي، څنګه چې مخکې تیر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی فرمایل. تاسو پوه شئ کنه آدم علیه السلام نو دوی ځکه الله تعالی دغه واسطې دغه وجنه او فرمایل چې ان الله اصطفى آدم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. دا دلته کې ذکر کو. نو آدم علیه السلام رالی اول پیغمبر، نو آدم علیه السلام خپل قوم ته دعوت ورکړی دی. بیا نوح علیه السلام رالی نحنیم سوسه د پاسه کوم بیش دا دعوت قوم ته ورکو، نو که چا به کوم منله خو کامیاب شو، چا ونه مره ناکام شو، تر قیامت پوری تر اخره پوری ناکام ژوندۍ تیر کړه. تاسو پوه شئ کنه دا سی راتلو تر اخره پوری. بیا وروسته الله تعالی فرمایي و آل ابراهیم او آل ابراهیم علیه السلام، نو آل ابراهیم د ابراهیم علیه السلام اولاد الله جل شانه منتخب کو، دی غوره کو،
لکه ان الله اصطفى یقینا الله تعالی غوړه کو آدم علیه السلام نوح علیه السلام غوړه کړو آدم علیه السلام نوح علیه السلام او آل ابراهیم علیه السلام. نو دا څوک دی؟ ابراهیم علیه السلام محترم د آیات ساتي 15 بچیو نارینه اولاد 15. یو حضرت اسماعیل علیه السلام، دویم حضرت اسحاق علیه السلام، او بل حضرت مدین او بل حضرت مدائن او بل حضرت قیدار رحمهم الله تعالی. داو د 15 کسان. نو دا دوه منی ابراهیم اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام دا پیغمبرانو، او دا باقی دري دا نیکان صالحان بچیان د ابراهیم علیه السلام. نو د دې ټول نه د ابراهیم علیه السلام نسل لاندې خور شوی دی. نو بیا تاسو ګورئ ابراهیم علیه السلام نو اسحاق علیه السلام، نو اسحاق علیه السلام په سلسله کې راتلو یعقوب علیه السلام، یوسف علیه السلام، دا سره راځه نو اخیری پای کې څوک راورسېدو؟ عیسی علیه السلام پیدا شو بنی اسرائیلو کې. اخیری پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام پیدا شو. او د دې بل طرف نه اسماعیل علیه السلام چې کوم اولادو نو پای کې بل پیغمبر څوک رااله؟ په هغه کې رااله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زموږ ستاسو پیغمبر. تاسو پوه شئ محترم کنه. نو دا الله تعالی غوړه کړو دا شانتي سلسله شروع شو. وآل عمران علی العالمین، آل د عمران نه څوک مراد نو پدې کې مفسرینو مختلف اقوال ذکر کړي دي. یو قول پکې دا د بعض مفسرین فرمایي چې د دینه مراد د حضرت موسی علیه السلام والد صاحب دی چې دغه نوم عمران بن قیس بن لاوی بن یعقوب علیهم السلام. نو د آل عمران نه مراد موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام دی، او دغه شان دي چې کوم دینو د هغه اولاد در اولاد د سلسله روانه دغه تل مراد دي. لیکن اکثر مفسرین فرمایي چې نه، د دینه مراد دغه عمران علیه السلام نو چې کوم د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام پلارو، بلکې دینه دلته کې چې کوم عمران ذکر دی دا عمران بن ماثان رحمه الله علیه، عمران بن ماثان رحمه الله، او چې دا ډیر نیک او بزرگ انسانو په مسجد اقصا کې به ډیر خدمت به کولو او د خلکو اخلاقی او روحانی تربیت به کولو. دی حضرت عمران رحمت الله علیه چې دلته کې مراد دی. نو بیا حضرت عمران رحمت الله علیه دی چې کوم بیبي و کور والا انها حنا بنت فاقوزه رحمت الله علیها وا. بهرحال د دې پوره تفصیل به ان شاء الله په تیر روان درس کې سبا چې مفتی صاحب ان شاء الله تاسو ته ویني نه چرته بیان لاړ نو پای کې به تاسو تراش وضاحت سره. بیا د دې چې کوم دینو یو زیو د عمران رحمت الله علیه یو زیو هارون نوم رحمه الله، هغه په ځوانۍ کې وفات شو. چې په ځوانۍ کې وفات شو نو دا حنا بنت فاقوزه رحمت الله علیها چې وا نو دا ډیره خفه وه چې خدایا زما خاون دغه به چې کوم دینو بیت دا مسجد اقصا کې خدمت کولو، د خلکو روحاني او اخلاقی تربیت به کولو، هغه اوس کمزور دی او زم کمزور یم، ډیر عمر والی او زمونږ دغه یو نارینه اولادو هغه هم لاړې وفات شو. نو داسې ښکاري چې مونږ د مسجد اقصا د خدمت نه محروم شو. اوس به ګینې زمونږ د خدمت مسجد اقصا کې څوک نه کوي. نو بیا د دې اندازه وشو چې دې ته د ماشوم امید پیدا شو، په خېټه ماشوم پیدا کېدو امید پیدا شو. نو چې کله دا په خپل ځان پوه شو نو دې دغه ټایم کې نظر وکړو، یو واده وکړ چې ربه زما ستا سره واده را زما د دې په خیال کې دا وګڼي چې دا به نارینه اولاد زما چې ما اوس کوم پیدا کېږي دا به الګي وي خدایا چې دا زمانه کوم پیدا کېږي دا ما د مسجد اقصا د خدمت دپاره وقف کړی تا ته. هغه چې کېدل انو چې هغه پیدا شو نو هغه جینۍ وه. نو بیا دا ډېره زیاته خفه وه چې خدایا ما خو چې کوم نظر کړی ما خو دا به الکي نو زه به دغه شانتې د خپل چې زما کوم خاوند و هغه شانتې به دا هم خدمت کې د خلکو تربیت به کې روحاني او اخلاقي هغه شانتې خو دا ونه شو. نو بهرحال بیا هغې دغه جنۍ چې ونه دی نوم کې اوس مریم علیه السلام. او امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي چې مریم معنی ده عابدتون عبادت والا، دا عبرانی لفظ دی. پوره تفسیر به ان شاء الله تاسو ته به متصبو کې دامت برکاتو. انو الته بیا دا بهرحال د مسجد اقصا چې کوم نگرانانو وغیرہ سکون هغه ته حواله کړی و او بیا هغه رسو شوی دي پوره وضاحت بل تو شي خو دومره پوریات ساتي چې دلته کې د عمران نه مراد آل عمران نه مراد دغه عمران رحمت الله علیه دی، نه هغه عمران آل عمران چې کوم د موسی علیه السلام او هارون علیه السلام. اکثر مفسرون رای دغه ده به دغه ډیر راځي.
قل ورته وای پیغمبر علیه السلام ان کنتم کچری تاسو تحبون الله چې من ساتي د الله جل شانه سره محبت کوي د الله جل شانه سره نو فتبعوني بس روان شي ما پسې تابعداریو کوي زما يحببكم الله نو مینا بوکي الله جل شانه تاسو سره محبت بوکي الله جل شانه تاسو سره ويغفر لكم ذنوبكم او ما بکی تاسو الله جل شانه ګناونه تاسو او بخي تاسو الله جل شانه ګناونه تاسو والله غفور رحيم او الله جل شانه بخون کې مهربان ذات دی قل ورته وای پیغمبر علیه السلام اطیعوا الله والرسول خبر او من حکم ون اطاعت کې د الله جل شانه او د رسول د الله جل شانه فإن تولوا پس کچری وګرځیدل دی یا مخواړه ولدین فإن الله بس یقینا الله جل شانه لا يحب الكافرين من نکي نخو خي کافرون لرا نخو خي د انکاریانو د تابعداري د الله جل شانه غي سره من الله تعالی نکي ان الله بشک الله تعالی یقینا الله جل شانه اصطفى ورکړ او آدم علیه السلام لرا او نوح علیه السلام لرا وآل ابراهيم او آل ابراهيم علیه السلام لرا چې پیغمبرانو په خپل زمانه کې دا وآل عمران او آل د عمران علیه السلام علی العالمین په مخلوقات باندې ذريه بعضها من بعض اولاد دا ټول بعض د بعضنا والله والله جل شانه سميع عليم پورا اوریدونکو او پورا په ذات دی صدق الله العظيم دعوك امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم امين اللهم انا نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا فتاح افتح علينا باب كل خير واصرف عنا باب كل شر اللهم يا فتاح افتح علينا باب كل خير واصرف عنا باب كل شر دعا وکي رب کریم چې دا کم درس ک الله تعالی په دې کې څو کمې کوتاه زمانه شوی خدای ما ته اول دغه معافي وکي الله تعالی ما ته دغه بخنه وکي خدای پاک زه کمزور یم په سي زمانه ویګم نه د استادانو حکم وغمی من الله تعالی هغه تعمیل میکول دغه تکمیل میکول خدای پاک ما ته عفو وکي بخنه راتو کی الله تعالی زموږ د درس قبول او منظور کی خدای پاک دې ثواب زما استادانو ته زما طالبانو ته زما مور او پلار ټول مشرانو کې شرانو ته ورسي الله تعالی څوک د مسلمانانو محبت کوي ته سره مینه محبت کوي خدای پاک څوک د مسلمانانو محبت کوي الله تعالی ته سره خپل مینه محبت کوي رب کریم خپل رضا نصیب کی یا الله یا رحمان یا رحیم ارحمنا یا الله زموږ په دې ملک حالات برابر کی خدای پاک زموږ د ملک پاکستان چې د اسلام یو عظیمه قله د خدای پاک دې حفاظت کی رب کریم د خپل رضا نصیب کی یا الله د چانم سجده کړی د الله تعالی غي تم خیر ورکی خدای پاک چاره نه سجده کړی د الله تعالی غي تم خیر ورکی یا الله چانم سجده کړی د الله تعالی غي ټول ته خیر ورکی خدای سمره مسلمانان نږدې وخت یا لر وخت الله تعالی وفات شوی نارینه زنانه دي خدای قبرونه د انوارات نه ډک کی الله د قبر عذابونه ته ختم کی الله تعالی بخنه وته کی یا الله سمره مسلمانان بیماران دی الله تعالی شفای کامله عاجله مستمره دایمه او نصیب کی خدای پاک شفای کامله عاجله مستمره دایمه او نصیب کی الله سمره مسلمانانو مسافر دي الله تعالی د حلال روزي ګټلو توفیق او نصیب کی د حرام نه بچو ساتي خدای پاک و دې خپل کلی